څومره چې ستا ایمان په الله باندې زیاتیږي دا به صرف یو لار ده چې قرآن کریم دی او د هغې تشریح د محمد صلی الله علیه وسلم حدیث. ته بے پیدی الله پیدا کړی که نه ته د خپل ځان په خپله پیدا کوونکی لري. پیرانو یو ساعت قرآن واورېده، لږ ساعت معمولی ټیم یې یو ګنټه لږ. والله دا قصه په دې قرآن کې کوي. یو سړی دی قرآن هم وایي او دا قرآن دی داسې وایي چې په خپله پې عمل یې نشته دی په دې قرآن باندې. دا قرآن دی د الله د پاره نه وایي، دی تا ته د یو ډلې او د یو تنظیم او د یو جماعت دعوت درکوي. ته په دې خبر دا ستا ایمان نه زیاتوي، دا ستا ایمان قطع راچی لږ. دا د ایمان یا د دې زړه علاج یا د دې دوا یا د دې علاج، دا پنځه خبرې دي. دا پنځه خبرې ځان کې راوله انشاءالله ستا د دې زړه علاج به وشي. درې خبرې وي. اولنۍ خبره د دې ځای پورې د الله په ښایسته توفیق سره تر یو ځای پورې بیان شوه. دا به څنګه پته لګي چې زمونږ ایمان کمزوری دی یا قوي دی، یا کم دی یا زیات دی. دا نښې مخکې نه خطبو کې د الله په فضل بیان شوي. نن دویمه خبره کو. هغه دویمه خبره دا ده چې دا ایمان ولی کمیږي یا ولی زیاتیږي یا ولی کمزوری کیږي یا ولی قوي کیږي. او دریمه خبره به انشاءالله بیا بیانو. هغه دریمه خبره هغه دا ده داسې به څه اسباب وي چې موږ استعمال کو چې دا ایمانونه هم نه کمزوري کیږي او دا ایمانونه هم سات په سات قوي کیږي. څنګه چې مخکې خبرې موږ د الله په توفیق سره د قرآن او د حدیث نه بیانولې، دا خبر هم د قرآن او د حدیث نه بیانو چې د انسان ایمان ولی کمزوري کیږي یا د انسان ایمان ولی کمیږي. د ټولو نه اولنی سبب زما د علم موافق د قرآن او د حدیث د لاندې هغه دا دی چې انسان د قرآن نه څومره لرې و هغومره به د ایمان کمزوري کیږي. او څومره چې یو مسلمان رور می یا د یو مؤمن رور خور می د قرآن سره تعلق زیاتو، د دې انسان ایمان به سات په سات زیاتیږي، کمیږي به نه. یو لوی عالم تیر شوی دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله، او د دا واقعا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت الله علیه په مجموع الفتاوی کې ذکر کړی. د الله یو خخ بندو زمونږ د علم موافق نیک عمل بندو، پښتانه وته پیرانو پیرم وي، څوک ته لوی ځوانم وي، ډیر نیک عمله د قرآن او د حدیث تابع انسانو. یو ورځ دی په خپل عبادت خانه کې په مانځه ولاړ دی او د سر د پاسه یو خسته چترۍ چې د نور نه ډکه ده او د رڼا نه ډکه. دې چې ورته وکتل ډېر حیرانه شو چې ډېره ښایسته نوراني چترۍ ده او په سر د انسان ودرېږي، انسان به خامخا حیرانه کېږي. د دې بره چترۍ نه ورته اواز دا وشو چې ای عبدالقادره زه ستا اله یم، انا الهک. دا خبره چې سسو کوي دا ستا اله دی، دا الله دی. داسې تعبیر یې کړی ویل زه ستا اله یم. ما چې په مخ کې خلکو څه حرام کړي دي په چا هغه مې تعالی ټول حلال کړي. او په نورو روایاتو کې سره دا هم شته چې شیخ عبدالقادر جیلانی ته ویلي بس تا ته زما د طرف نه نور عبادت معاف دی، بس بندگی نور مه کوه. بس
دومره عبادت د الله دی وکړو چې د دین وروسته ستا بندګۍ د الله ته ضرورت نشته. شیخ عبدالقادر جیلانی ورته وایي دا څنګه کیدی شي؟ یو کار دی محمد صلی الله علیه وسلم ته حرام وي، مال څنګه حلالي؟ زی امتی ما یو کار دی دسی وی عبادت کول تر مرګه پورې دا محمد صلی الله علیه وسلم ته نو ماپ. محمد صلی الله علیه وسلم ته الله په قرآن کې ویلو وعبد ربک حتا یاتیک الیقین، زما بندا محمد صلی الله علیه وسلم تب تر مرګ پورې زما بندگی کی. ناغه ته څنګه نه ماف کیږي، ما ته څنګه ماف شو؟ او بیا ورته وایي سپیا کورېشه شیطان یې لګ. نو بیرته ورته شیطان څه وایي؟ علم د قرآن او د حدیث ته وجه نه زمانه بچ شي. ګنې په دې خبره ما او یا پیران گمراه کړي دي چې ما ورسره دغسې قصه کړې ده، هغوی بس عبادت پرېښودی دی او د کفر او د شک او د شرک په جال کې مې راغلی دی. زما خبرې ته سوچ کوه. د ټولو نه اول والله العظیم که څوک یو ورور مې دا غواړي یو خور مې دا غواړي چې الله زما د ایمان زیات کړي او کم نشي، زما د ایمان قوي شي او خراب نشي، هغه ته داسې وایه د قرآن سره ستا څومره تعلق دی لږ، څومره چې ستا ایمان په الله باندې زیاتیږي، دا به صرف یو لار ده چې قرآن کریم دی او د هغې تشریح د محمد صلی الله علیه وسلم حدیث دی. په دې قرآن کې الله داسې فرمایي، الله وایي اولم یکفیهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیهم. الله فرمایي پورا دا خبر نه چې زما نبی پتا مې داسې کتاب لوستلی دی نازل کړی دی چې په دی لوستلی د ایمان د زیاتوالي دپاره، د ایمان د قوت دپاره، ستا د ایمان د برقرار ساتلو دپاره قرآن پوره نه دی؟ دا قرآن الله وی پورا دی. بر شیخ الاسلام ابن القیم وی قرآن څو کاره کوي؟ دې خبرې ته لږه سوچ وکړه. یو به درته قرآن خپل رب ښیي، معرفت د رب به ته کوي چې رب الله څوک دی، دا به درته ښیي. لږ معرفت الرب المدعو الیه، دا ته چې دا ټول قرآن راوالی، دا ټول قرآن الله ښیي سړي ته. الله دا اول نه چې موږ قرآن شروع کوو بسم الله، بیا چې فاتحه شروع کوو الف الحمدلله. قرآن کې یو کاردار دی لږ نو رب د بربا د قرآن نه پیژنې. دویمه خبره دا قرآن به تا ته د الله د معرفت لارم ښیي. قرآن چې دی دا الله دې له رالیږلی چې رب به څنګه پیژنې، لار به د رب د پیژندو څنګه یې لږ. په دې قرآن کې الله وایي وهذا صراط ربک مستقیما. الله فرمایي دا قرآن ستا د رب سیده لاره ده چې دا سیده الله ته رسېدل لږ. کله داسې فرمایي وان هذا صراط ربک، دا قرآن الله داسې فرمایي دا ما ته سیده لار ده، په دې کې دې پلو دې پلو نشته دی بس. او دا خبره په دنیا کې چې څوک مسلمان شوي دي زمونږ عقیده دا ده، زمونږ ایمان دا دی دا سیده لار ده رب چې ورته ښودل شوې ده. والله دا قرآن دی چې دا به تا ته سیده لار د رب ښیي. لږ چې ته کومه واقعه ګورې، هره واقعه چې ته ګورې، لږ یو واقعه لکه ته وګوره بخاری کې جبیر ابن مطعم داسې فرمایي دا کافرو د د پلار چې و مطعم ابن عدی دا د رسول الله سره احسانات کړي و، اگر چې هغه هم کافرو.
نو دا مطعم د زوی جبیر مدینه ته راغلی د قیدیانو په آزادولو پسې. قیدیان ول رسول الله په بدر کې نیولی او یا کس قیدیان جمعات کې ناشته مسجد نبوي کې مونږ نه کوي. صرف په دې حق راغلی دی چې د الله نبی څومره روپۍ غواړي چې هغه درکو زما قیدیان راک. خود الله نبی د ماښام مونځ له کوي د ماښام مونځ او زما نبی د آیات وای د سورت وای د قرآن چې الله فرمایي سورت تور کې والطور وکتاب مستور. الله وی تور گواه دی کتاب او وی دا سورتونه چې ما آیاتونه چې ما اوریدل وی زه حیران وم چې دا د چا کلام دی دا د چا خبرې دی. خو چې نبی صلی الله علیه وسلم د ماښام مونځ دې ته راورساو دا سورت دې ته راورساو چې الله فرمایي ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. الله د سوای ته بے پیدی الله پیدا کړي کنه ته د خپل ځان په خپل پیدا کونکي لګ. وای دا آیات چې ما وارده کادت قلبی تطیر ما ویل چې زړه مې واولته لګ. خود دې آیات د اول اوریدو سره وذالک اول ما وقر الايمان في قلبي دا ولنې خبره و چې زما په زړه کې ایمان نه نوت. بس بیراغه مسلمان شو. دا خماس یو خبره یو مثال ذکر وک کتره په خپل قرآن راوالی قرآن کریم کې الله د پیرانو دا قصه چې کړي دا یې څه کړي. پیرانو یو ساعت قرآن واورید لږ ساعت معمولی ټیم و یو غنټه لګ والله دا قصه په دې قرآن کې کوي واذا صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قرآن واوریدو او کله چې قرآن واوریدو حاضر شو یو بل ته ویل چوپ شي او کله چې قرآن سر ته ورسیدو نو خپل قوم ته په لږ ساعت د ایمان دعوت ورکوي. په خپله مې ما اول ویلي چې موږ ایمان راوړی دی په خپل رب ولن نشرک بربنا احدا. موږ به د رب سره هیڅوک نه شریکو بس موږ ایمان هم برابر شو. خو یو خبره واوره زړه کې یو سوال راځي په ذهن کې یو سوال راځي ډېر اهمه خبر دا غدا زما ډېر رونه مسلمانان رونه خويندې داسې شته مؤمنان داسې شته مؤمنات داسې شته قرآن اوري او قرآن په زړه کې ایمان نه زیاتوي ایمان پکې نه زیاتېږي په ده کې ایمان یې نه قوي کېږي ایمان یې نه طاقت ورکېږي. دا څه وجه ده؟ حسن بصري وی رحمه الله قرآن درې قسمه خلق لري. یو قسم قرآن هغه خلق لري جعلوه بضاعه دا دنیا دا قرآن ذریعه د دنیا د راغونډولو ګرځولې ده. ډېر عالمان ډېر قاریان ډېر معلمین معلمات قرآن خلقو ته ښیي ظالم لولي خو هغوی دا قرآن دی لولي چې خلق ولا پیسې ورکی او دنیا ولا خلق ورکی. دای قرآن مقصدی لګ وای دا خلق خو دی الله زیاتنه کی په دنیا کې چې تا دا قرآن د دې طریقه وا چې دا د دې لپاره الله را لګلې و چې ستا ایمان پې زیات شي ستا په ایمان نه ستا په دنیا زیاتېږي لګ. او دویم قسم خلق هغه دی دویم انسان هغه دی قرآن لولي دا حروف چې دی دا حروف دومره مزیدار وای او تجویدونه او قرائتونه دومره مزیدار کوي او د حاکمانو او د حکامو مخې ته وروړي او هغوی په نیز باندې خپله مرتبه چوتئ. دا خلق مونږ په دنیا کې ډېر دی خدا ټکې واوره د داسې خلکو لپاره قرآن د ایمان د زیادت ذریعه نه ګرځېږي او نه ایمان قوي کېږي بلکې د دوی وخت په وخت باندې ایمانونه ښکته راولېږي لږ. یو قسم خلقو په ایمان زیاتېږي زما ورور مسلمان کم رجل جعل هذا القرآن دواء دا قرآن یو علاج ګرځولی او وضعه على داء قلبه
دا قرآن د زړه په مرض د پاسه کیدي چې زما په زړه کې کومه کمزوري ده قرآن واوري او اقا مرض د پاسه دا د قرآن علاج کیدي دا قرآن د داسې خلکو لپاره شفا ده د داسې خلکو په ایمانونه زیاتېږي لږ فضل دا د فضیل روایت کوي فضیل وی زه پاول کې بے حیا انسان وملک فضیل ابن عیاض ته وی چې لوی عالم دی وس وی زما د یوې جینۍ سره غلط تعلق لک او زما د تعلق د وجې نه زه په دیوالونو ختلم او دا مې سوچو چې د دې جینۍ سره خبرې اترې وکړم خو ما چې کله دا په دیوال ختمه یو قاری دی یو عالم دی قرآن لولی لک او کم آیات لولی دا آیات لولی دی آیات کہ اللہ فرمائی اے مومنانو الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ مومنہ ستا په دې زړه کې د الله د ذکر او د قرآن د وجنا د وسه پورې عاجزي ناراضي مؤمنه ته قرآن اوري لا تر وسه پورې ستا په دې زړه کې خشوع ته وي ابن کثیر وي د زړه نرمېدلو ته د الله هر حکم قبلېدلو ته او د الله نه په دې زړه کې یېرې ته ستا باندې قرآن تر وسه پورې د اثر نه دی کړی د وسه پورې د څه قیصه ده وی دا آیات چې ما واورېدو چې الله وی مؤمنه لا پتا د وسه دی خو کافر نو دی خو عالمو دی خو اما مسلمانو خدا آیات چې واورېدو چې الله فرمایي مؤمنانو تاسو خو ځان ته مؤمنان ووئ په تاسو باندې د دې قرآن د اورېدو د وجې نه په زړه کې عاجزي ولې نه راځي لږ ته د الله هر حکم ته ولې غاړه د دې قرآن د وجې نه نږدې ستا په دې زړه کې د خپل رب نه هر امر او هر نهي ته عاجزي ولې نه پیدا کړي وی ما چې یو عالم نه د آیات د شپې واورېده پسې یې ودرېدم او ما ویل چې بلا انا یا الله دغه وخت راغلی دی زه ته توبه وباسم الله بس نور مخکې نه ځم بس وی ښکته راکوشومه وی په یو ځای کې مې شپه راله شړه ځمکه وه زه یو کوټه وه په هغې کې کېناستمه په لاره کې یو شړ ځای و په لاره قافله روانه ده قافله وی لکه زو که نه لږ ایساره شو و یو ورته وایي بل ته مزه ولې په لاره کې پوزیل ډاکو ناست دی هغه به نانه مال واخلي دا پوزیل ډاکو دا قطاع الطریقو دا پلانکې او دا صفتونه پکې ولګ وی دا خبرې چې زه اورمه وی ځان سه مې ویل چې ای پوزیله د الله بندګان ستا نه یېرېږي ته خلکو مالونه شوکې ته د رب العالمین نافرماني کې نن چې د دې ځای نه قرته واپس شم ما باندې به دا نظر وي چې زه به د نن نه وروسته د حرمینو نه علاوه په بل ځای کې ژوند نه تېرومه او د خپله ټوله زندګي مې دا توبه لاته ده چې زما ربه څومره مې چې نافرماني کړې ده دومره به ستا اطاعت او تابعداري کومه زه ما خبرې ته سوچ وکړه که څومره اسلام په چا کې زیاتېږي څومره ایمان د پکې زیاتېږي لارې صرف داره چې ته قرآن سره لږ تعلق جوړ کړه ما هغه مخکې خبر رانیولې وه چې ابن القیم وایي قرآن به تا ته یو رب مدعو ښیي رب دویم لار به درته ښیي چې الله به څنګه پیژنې او دریم به درته قرآن دام وایي چې که الله دې وپېژنده او په هغه دې ایمان راوړو ستا دپاره به په آخرت کې څه کم ثوابونه به کم جنتونه به کم نعمتونه به لک خدا هم یاد ساته قرآن داسې یو کتاب دی د دې مقابل کې یو درې نورې خبرې هم درته ښیي یو درته دام ښیي شیطان څه ته دعوت ورکوي دا قرآن بیان د دې کوي شیطان والله ټول د رب نافرمانۍ ته دعوت ورکوي شیطان ټول عمر ټول کوشش د هغه دا دی چې دا انسان به زه څنګه کافر کما او څنګه به ته ایمان د زړه نه وبه خدا به هم درته دا قرآن وایي چې د شیطان ګورې ټول کار دا دی
الله په دې قران کې رسې ویلي کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. شیطان انسان ته وایي کافر شه. چې کله انسان کافر شي شیطان ته وایي زه د نه بیزار یم. بس نو دویمه خبره واوره، د شیطان چې دا کمې خبرې ته دعوت ورکوي د دې لاره سره دام د قرآن ښیي او دام یا ساته که د شیطان د ومنل ستا به آخري انجام به څه شي، آخري عاقبت به دې دا درې خبرې دې طرف ته، دا درې خبرې دې بل طرف ته، دا شپږ خبرې دي چې دا د ټول قرآن خلاصه او حاصل دی چې دا د دې په وجه به ستا ایمان هم زیاتېږي او دا درې خبرې به یو طرف ته زده کوي او دا درې خبرې به بل طرف ته. د دې د وجې نه یو عالم دی ابراهیم الخواص وی رحمه الله، هغه وی دا د ایمان یا د دې سره علاج یا د دې دوا یا د دې علاج دا پنځه خبرې دي. دا پنځه خبرې ځان کې راوله ان شاء الله ستا د دې سره علاج به وشي. او چې دې پنځه خبرو کې ستا په دې سره کې دا خبرې نه دا خبر یا ستا ایمان نه برابرېږي، ستا د زړه علاج نه کېږي. یو به د ټولو نه اول قرآن لولي، قرأت القرآن بالتدبر. قرآن راواله خو د سوچ سره یې ووه. مونږ یې ولولو قرآن دی کې شک نشته. زما مسلمان ځان ته چې وایي مسلمان ورور مې، والله ډېر مسلمانان داسې شته چې هغه د قرآن معنا نه پیژني. لږ ځان ته مسلمان وي، ته ځان ته مؤمن وي په قرآن، والله دا ډېره عجیبه خبره. ستا ایمان به څنګه قرآن زیات کی، تا ته د قرآن معنا نه دی یاره. قرآن خو یوازې د الفاظو ته نه وایي، قرآن د الفاظو د معنا دواړو نوم دی. لږ خو دا ولې داسې شوې ده چې زما مسلمان اغا اقبال ډېره ښایسته خبره کوي، وہ معزز ہوئی زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل ہوئی تاریخ قرآن ہو کر. چې په زمانه کې د چا ایمان زیات شوی دی، څوک عزتمن شوي دي، والله د دې قرآن په وجه دغو موږ ولې ذلیله شو. نن مسلمان رور مې قرآن معنا نه پیژني. لږ د عرشي دپاره اوس ټیم شته، د دنیا د پیدا کولو لپاره ټیم شته او ښه ټیم وسره، د کاروبار د پاره سټیم شته چې څوک په کومه مشغله کې مصروف وي، د سار نه تر ماښامه پورې هغه مشغلې نه یوه ګنټه د الله کتاب ته دی نشي ایستلی. او ځان ته وایي مؤمن، ځان ته وایي مسلمان. دا خبره واوره، قرآن د انسان ایمان زیاتوي خو د هر چا نه. ایمان د هغه چا زیاتوي خو چې څوک خو په قرآن پوهېږي که نه، هغه به تعالی ایمان زیات شي. نه پوهېږي ستا ایمان به زیات شي. پاتې شوله تدبر کول، سوچ کول په قرآن کې. سوچ به ته به په دې څه سوچ وکړې چې الف لام میم کې الله څه وایي، ته به په دې څه سوچ وکړې چې ذالک الکتابو کې الله څه وایي، ته به په دې څه سوچ وکړې چې د لا ریب فیه څه معنا ده. لږ ډېره لرې د زړه ستا د دې ایمان د زیاتوالي یا د دې بنیاد چې دی ابراهیم الخواص وایي د ټولو نه اولنۍ خبره هغه دا ده قرآن لګولل او په سوچ د لاندې و. د دې د وجه نه یو حدیث کې داسې راغلي، د الله نبی فرمایي دا قرآن کله داسې څوک لولي چې په هغې کې د ده څه خیر نه وي. لږ کله داسې الفاظ دي قرآن ځنې خلک لولي خو دا قرآن بیرته په ده لعنت او په ده باندې غضب کوي. دا قرآن دلته داسې مثلا په قرآن کې هر وخت کې دا آیات وی چې الله په دې قرآن کې ما او تا ته رسي داسې وایه چې زما الله زه ستا بنده یم، صرف زه به ستا نه صرف مده. او والله دې د هر چا غلامي کوي، د هر چا په در کې پروت وي، د هر چا نه سوال کوي، د هر چا نه تمه کوي، د هر چا نه مدد غواړي. لږ قرآن لولي خدا قرآن ستا تکذیب کوي، دروغجن انسان ته تا ایمان نه دی برابر شوی. ولی قرآن د تدبر د لاندې د ایمان ذریعه وه چې په دې باندې به قرآن یو واقعه به واوري. مثلا خلک یې ډېر اوري، د یوسف علیه السلام واقع خلک اوري. خو والله تا د یوسف علیه السلام په واقعه کې صرف دقه د عیش خبرې اورېدلې دي. والله د یوسف په واقعه کې د چرته دا خبره اورېدلې
چې یوسف علیه السلام د ښځې په جال کې راغی او رب ته سوال وکړ الله جیل ته مې واچوه خو الله ما د دې ښځې د جال نه بچ کړی الله عرس بې دا خبره کوله د ټولو نه اول علاج یا د ایمان د زیاتوالي اولنۍ ذریعه چې ده دا قرآن د سوچ د لاندې لوستل دوه څلورو سره نور مې اسې واوره او انشاءالله بل جمعه کې به د هغې وضاحت کو یو خلاء البطن چې حرام خور انسان وي دا مه وایه چې ستا ایمان به زیات شي د حرام خور انسان ایمانونه نه زیاتېږي اگر که خلق په دیم نه پیږي چې حرام څه دي او حلال څه دي خدا خبره واوره بس د حرام خور انسان زړه نه جوړېږي دا داسې خوراک دی داسې کوي چې د هغې سره د چا ایمان نه برابرېږي د هغې سره ستا ایمان نه زیاتېږي لږ او درېیمه خبره وقیام اللیل چې زړه دې جوړې زړه دې برابرې ایمان دې زیاتې والله د شپې الله ته راپاڅېږه لږ زما نبی ته الله وایي د شپې قرآن لوله او د شپې راپاڅېږه ولې ان ناشئة اللیل هي اشد وطئا واقوم قیلا دا زړه چې دې ښه کلکوي که نه والله دا به دا قرآن چې ته د شپې په حصه کې لولې او دقه وجه وه زما نبی به د شپې قرآن ډېر لوستو ولې به ډېر لوستو دا د شپې دا قرآن لوستل خاص کر د شپې قیام اللیل پاڅېدل دا د سړي ایمان ډېر زیاتی لږ او څلورمه خبره په دغه اثر کې دا والتضرع عند السحر چربانګ په وخت کې راپاڅېږه الله ته لږ فریاد وکړه زما مولا زه خو ډېر کمزور ایمان والا شم زه خو ډېر خراب شم لږ آخري خبره چې دا به انشاءالله زه بله جمعه کې وایم قیام مجالسة الصالحین د نیکانو سره کېناستل دا ایمان ډېر زیاتی لږ ایمان د انسان په دې خبره ډېره د ښو خلکو خواته کېنه د غلطو خلکو خواته مه کېنه ایوب وی ما ته عمر بن عبدالعزیز یو نصیحت کړی یو وصیت یې راته کړی ویل ثلاث لا تبتلی بهن نفسک په درې خبرو باندې په ځان امتحان نه کې دا خبره زما واوره په درې خبرو په ځان امتحان نه کې غلطو خلکو د مثال خبره کوم د غلطو خلکو سره مه کېږه یو دا یاد وساته چې لا تدخل على سلطان وان قلت امره بطاعة الله باچا نه دی باچاهانو په باره کې ښه باچاهان خو اسم په دنیا کې نه دا کوتاو بوتاو باچاهان دي که ځان ته مؤمن هم وي او مسلمان هم ورته وایي د باچا خواله مه ورځه لږ مه ورځه خواله لږ ولې مه ورځه خواله والله د باچا خواله چې څوک ورغلي دا غلط انساني تام ځان سره هلاکوي تام ځان سره خرابوي لږ دویمه خبره مې دا واوره چې وایاک ان تدخل على امرأة د پردی ښځه خواله به نه ورځئ پردی ښځه به ځان خواله نه راولې لږ اگر که ته په دې زړه کې دا خبره کې چې زه خو ته د الله طاعت خیمه او زه ورته قرآن د الله کتاب والله بیا م ورځه لږ چې د دې ښځه د دې خواته شریعت اجازت نه دی کړی دا ستا دپاره فساد دی ستا دپاره د هلاکت ذریعه ده غلط خواله دا د دې خلکو مصاحبت مه کوه ولی د دې د مصاحبت ته وجه نه ستا ایمان ته نقصان رسیږي ستا دین ته نقصان رسیږي او دا غلطو پساقو پجارو خلکو خواته ته چې د چا خواته کینی دا یاد ساته یو سړی دی د جمعې خطبه کوي یو سړی دی قرآن وای خو ته درته وګوره چې آیا دا سړی په دې قرآن په خپله عمل کوي که نه کوي والله چې دی پې عمل نه کوي ستا دپاره دا قرآن د خیر ذریعه نه ګرځي لږ یو سړی دی قرآن هم وای او دا قرآن دی داسې وایي چې په خپله پې عمل یې نشته دی په دې قرآن باندې دا قرآن دی د الله دپاره نه وایي دی تا ته د یو ډلې او د یو تنظیم او د یو جماعت دعوت درکوي ته په دې خبر دا ستا ایمان نه زیاتوي دا ستا ایمان قطع اچوي لږ ما عرض کولو دا خبره یو آخري مثال لږ واوره بس بلې جمعې له به نور وضاحت کو انشاءالله عقبه یو کافر و
ابن ابي معيط عقبه ابن ابي معيط لوی کافرو په صحیح اثر کې دا واقعا په صحیح حدیث کې را نقل په کافرانو کې دا عقبه چې او د رسول الله ډیر احترام کا او ډیر قدر به کا د یو دوسو خو کافرو سور کافرو چرته په سفر تلو عقبه کې او صفت پکې واغه دا چې د رسول الله احترام کاو رسول الله مجلس لبکله کړاتو ملګری په سفر تللی چې واپس راغی د خپل خزینه تپوس کوي زما عقبه ملګری کافر څه حال دی خزیه او توي هغه خو صحابي شوی دی هغه د دین نه اوکته دی یعنی د رسول الله ملګری شي ځکه مشهور شوی داوا چې د عقبه پر رسول الله ایمان راوړی دی عقبه راغی د خپل دوست خواله سلام خواته چې کوم څه خبره اترې دا هغه مرحبا هغه وخت څه وغه هغه ملګری کافر ولا خبره جواب نه ورکړي الکه ولې څه چل شي زدا خبر شوی ما چې ته د محمد مجلس لته صلی او تا په ایمان راوړې او دا ټول معاشره په دې گواده ټول قوم د سوي چې دا سړی خراب شي عقبه او توي ښا زه یو کار نه کوم څه کار باندې به خلکو زړه سره برابر شي چې زما یقین د خلکو راشي چې دا مسلمان شوی نه دی دا مؤمن شوی نه هغه ته وایي یو خبره صرف یو خبره هغه دا لاړ شو نعوذ بالله د محمد په مخ باندې مخامخ لاړې ورته کله چراغ بدبخته د الله په نبی باندې مخامخ لاړې ورته کله زما خبره ته سوچ وکړه د لک سات ملګرتیا د وجنا عقبه نږدې و چې ایمان راوړې خود غلط انسان سر لک سات چې کېناستو والله بیرته کفر درجه او کم کافر شو په ټولو کافرانو کې پاغه وخت د ټولو نه بدترین کافر دی جوړ د الله نبی چې کله مونږ کاو په مسجد حرام کې دا کافر راغی او د الله د نبی په دې سټې د پاسه پیروانونه او لری رواچل دا د صد وجنه د نیکانو سره کې نه ناسغل بدبخت یو دنیا نه چې ابو طالب کافر تللی ولی تللی په بخاری کې دا راغلی یو طرف ته عبد الله ابن ابي امیه ناسته یو طرف ته ابو جهل ناسته دا دوانه او تخواته ناسي د الله نبی چې راغی زی ولا ورنکړو دي ظالمانو او نبی صلی الله علیه وسلم وته ویل زما تر یو ځل لا اله الا الله ویا زبدلا د الله په نسبانه محاجه او دفاع کوم زبد سپارش وکم خو یو ځل کلمه وا دا دوانه او تل تناسو ویل ابو طالبہ د پلار نیک دین پرې نه دی ګورل دریم ځلې چې خبره بس ابو طالب د دنیا نه کافر لاړ ولی ویل نشم قبل ولی دین ستا محمد اگر که ته ډېر خیر خوای خدا زکا خلق بلار ته پیغور راکې زما د خبرې مقصد دا دی وروره که دا دو خبرې نن په درس کې واو خطبه کې واوره چې یو ان شاء الله په دې دویمه خبره به آینده جمعه وضاحت کوم یو خبره می دا واوره قرآن ستا د ایمان د زیاتوالي ذریعہ ده او زه دې ټولو مسلمانانو ته دا دعوت ورکوم ګنټه د الله کتاب ته وباس نیمه ګنټه وباسه تلاوت خپل حیثیت ته د دې دا معنی زده کول خپل حیثیت ته د دې د تدبر او سوچ کول خپل حیثیت ته د دې د تبلیغ کول خپل حیثیت ته د دې د حاکمیت او د ناپیس کول خپل حیثیت ته دا ټول خبرې په غیر د درس او د زده کول نه کیږي د دې د وجه نه د الله سره سره لوځو کې خاص کر د رمضان میاشت او داغي درسونه رانیزي شوی داغي لپاره باید چې مسلمان ورته سی وای سکارونه به مخ کې کم صبر واست کما د دنیا کارونه ستا سر ته نه رسی ناڅاپه بعد باندې مر راغلی مخکې داغې نه چې دا مرګ راشي د خپل ایمان د زیاتوالي او د قوي کولو سوچ وکړو رب العالمین دې زموږ ایمان په قرآن باندې زیات کړي او الله دې دا قرآن زموږ د زړونو سپارلی وګرځوي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك